سلیمان علیہ السلام چې مړ کېده نو د بیت المقدس تعمیر لګیاو، تعمیر کېده، پیریان او دیوان اخته کړیو او دا غټ غټ کانی بیا راوړه او بیت المقدس جوړېده. اسرائیل علیہ السلام راغی سلیمان ته وی چې تیارېږه. وی ولې؟ وی وخت دی پورا شو. وی الله ته وایي چې دومره صبر خو وکړه چې دا بیت المقدس خو جوړ شي. هغه بیت المقدس چې نن د دې مسلمانانو د لاسه د یهودو په لاس کې، نن یهود کله پکې اور لګئی، کله پکې دماکې کوي، کله پکې ګډېږي، کله پکې څه کوي. هغه بیت المقدس چې تاسو ورته قبله اول وایي، په کار داو اسلامي مملکتونو ته چې روټۍ په ځان حرام کړی وی، روټۍ چې تر څوم قبله اول آزاد کړی نه تر هغې به مونږ روټۍ نه خورو. په ټپو کې نه، په ټپو. تاسو له په ملک کې ګډېده څنګه خوند درکوي، تاسو له په ملک کې کرکټونه څنګه خوند درکوي، تاسو له په ملک کې جشن خیبرونه څنګه خوند درکوي چې ستا قبله چې رسول الله ورته 19 میاشتې مونځ کړی هغه د یهودو په قبضه کې ده او تاله کلبونه او ګډېده او کرکټونو تماشو ته کې. عرب دی وګوره پاکستان تراشي ټپوسان اخلي په 3 لکه روپۍ. قبله اول د یهودو په قبضه کې ده او دوی راسي په پاکستان کې په 3 لکه روپۍ مارغان علي او عیاشۍ او ګډېدو دپاره خپل ملک کړی. دا مسلمانان دا هغه ورځ ما ته چا وی تا وی چې یو مولانا صاحب ویلي چې دې دیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې اوړه دې خوشحال شي. مل دا څه دروغ، دا دروغ. ته په ایمان یې وایي چې دا مونږ اوس مړه کېږو نو مونږ به په قبر کې یعنې جنت کېږو. تاسو وایي تاسو به جنت کېږئ، یعنې تاسو چې مړه شئ نو بس جنت کې به ناست یئ. دا هم لا کوم خوب لیدلی یعنی زه مولا یم چې به زه مړ شم زه به جنت کې، تاسو به جنت کې. بله ورځ چاغې اخبار کې دي چې باولپور کې که کوم ځای کې مړي قبر نه وی لوګی راوته، قبر او لوګی ترې راوتو دغه خلکو ورته درود شریف نو لوګی یو سړي په لاس هم کېښود نو لوګی مدم شو. ما لوګی پرېږده د خدای د قهرم انتها شوې ده، د بمی کارتوس غوندې به لاشونه ستاسو اوس بار راغورځي. ته لوګي غړم به شي لاندې او لاش په دې بار کړو، ځمکه به دې نه ایسارئ لاندې. لوګی راوړه، لوګی څه شي؟ ما دې سترګو لیدلي دي، دې سترګو ګونګټان لړمان ما دې سترګو لیدلي دي. مړی پروت دی او لوی اژدها ورسره پرته ده، لوی د دې امسانه اوږد خامار ورسره پروت. زمونږ یو استازو د هغه دې سترګو لیدلي، طالب مړو 6 میاشتې پسې قبر وکنستو، کلي ته یې وړو، د ترمزو حاجي صاحب په غزا کې مړو، د دې خپو نه د ګلاب بوټی زرغونه په دې سینه راغلی او تک سور ګلاب یې د سپېږمو ته ولاړ. د قبر معامله الله مونږ ته نه ښودل، دې کې خاص راز دا دی چې د دنیا نظام به خراب شي، کینې منټ کې به درته خدای وښیي چې دا قبر د دې خلقو د اور تنور دی. مولانا احمد علي مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک لاهوري، دا مولانا شمس الحق افغاني ژوندی دی، لاهور کې دوی چې مولانا دا ستا معامله زما عقل ته نر پرېږدي نه پرېږدي نه راځه ټانګه کې کېنولې ده او ادیرې ته یې بوتلې، په دې مخې ورته لاس راوښکو، وګوره دې ادیرې ته اوس چې ادیرې ته یې کتلې دي، هر قبر د اور تنور دی او دا لمبې ترې راوځي. بیا راوستی دی یو جومات ته، چې راوستی بیا یې وله په مخ لاس والی، اوس وګوره په جومات کې چې ګوري کل هم سپي، خرونه، میلوګان، بیزوګان دا ولاړ دي. بس بیا ولا
راسور کړ فلال ولی که ظاهر میں د سړو دی زې سکړم که ظاهر میں د سړو دی زې سکړم په معنا کې د چار پایو په حساب د چا چې خوی د سپی پشان د سپی پشان نو د ظاهر شاک صورت کده بنی آدم د حقیقت کې دا سپی نه دی سپی نه تاسو ګورئ مونږ کې د خرو عادتونه شته که نه خر ترستو نه داسې زور کا دا نه چې مخکې لاړ شي ابرستو زور ته مخکې زور کوه ابرستو مونږ کې دا نشته ته ورته ښایې چې هلکه دا کنده ده پکې ورغورځوږي دی وایي چې پکې اذان اچو دا ده که نه ده د خرو عادتونه مونږ کې د سپو عادتونه والکه خنزیر ډېرې وجې دي چې دا دومره لوی پلیت ولې دی ډېرې وجې و یو بزرګ لیکلي دي چې د خنزیر د لوی پلیتېدو وجه هغه دا ده وی راځه چې درته وښیم راوستی خنزیر یو ښځه خنزیره ده او څلور پنځه نران یو نر خنزیر ښځې خنزیرې